وی شته څوک تنګ دسته چې زه وله رزق فراخه کم، څوک تنګ دست شته چې رزق وله فراخه کم، بل سحر باندې زه پسې د اشراق نه مخکې موده کېږي. دا ډېر د برکت ټیم دی، دا د رزق د برکت ټیم دی. دا څه بې برکتۍ چې نن اینئ په رزق کې، دا د دغې ټیم د خوب د لاسه، دا بې برکتي ده د رزق، دا ډېر د برکت ټیم دی، د برکت او یو د تهجد ټیم ډېر د برکت ټیم دی. بس په دغه ټیم چې یو کس ویښي که نه تهجد نه کوي، اسیم ویښ دی لکه یوه زنانه پاسېدلې ده، مثال خاونې په سفر ځي دا وله چای پخوي، سب کپړې ولا اسری کوي، خو ټیم د تهجد دی. نو په دین په دغه ټیم کې رحمتونه راوړي، دا دومره قیمتي ټیم دی. او چې بیا پله سړی په تهجد ولاړي او د الله رحمت لا دیني اسمان ته راکوز شوی او ته وایې خدایه په ما باندې د رزق دروازې کولاو. که ته ګوره چې الله د رزق دروازې کولاوي که نه کولاوي. یو چې د مسجد نه وځئ که نه چپ خپه مخکې کوئ او وایي اللهم انی اسألک من فضلک، خدایه د خپل فضل دروازې را باندې کولاو، که دغې ته رزق وایي. چې جماعت ته راځي خیخ په مخکې کوه، وایي اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا خیخ په مې را مخکې کړله، دا د رحمتونو ځای دی، خدایا رحمتونو دروازې را باندې کوله. چې د جماعت نه بهر ته وځي نو چپ خپه به ړومبې کوي، وایي اللهم انی اسألک من فضلک، خدایا د فضل سوال دې کوم، د رزق دا دروازې را باندې کوله. دا معمول جوړ کړئ، معمول، او هر کار په بسم الله سره کوئ، رزق کې به بیا برکت ښه. هر کار په بسم الله، نیک کار، اهم کار، زیشان کار چې شروع کوئ وایي بسم الله الرحمن الرحیم، ته به د رزق برکت ووینې. د تعلق د الله سره جوړ کو، چا چې تعلق د الله سره جوړ کړی دی هغه خدای بیا مخلوق ته نه دي سپارلی، هغه خدای مخلوق ته نه سپاري. بیبي اسیا د فرعون ښځه وکړه، فرعون ته دنیاوي څومره لوی بادشاهت میلو. قرآن کې ذکر دی کنه انا ربکم الاعلی، چې سړی د خدای توب دعوه کوي کنه وی زه رب اعلی یم، دومره د بادشاهت نه غاور شو چې وی زه رب یم، رب یې چیلنج کوي زه رب یم. رب العالمین ورته وی ګوره کنه چې ستا ربوالی خو ستا په کور کې څوک ومني که نه. نو فرعون کور ته راغی، بیبي اسیه ورته وایي خپله ښځی وایي آمنت برب موسی، ما خو ایمان په رب د موسی راوړی. ته د رب دعوې کوه، تا ته ګورې رب نه وامه، آمنت برب موسی، ما ایمان راوړی په رب د موسی علیه السلام.